أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر قسم دیوی پا وقت سبا وليال عشر او قسم دیوی پا غشپو لسبان دی چې د دین مراد د ذوالحجې د میاشتې هغه لس شپې دي یا د رمضان اخیری عشره ده یا د محرم اولنۍ لس ورځې دي. والشفع والوتر او قسم دی وي په جفت او په طاق. د جفت نه مراد یا مخلوقات دي ځکه ټول مخلوقات الله تعالی جوړه پیدا کړي او د وتر نه مراد ذات الله دی چې یک یو دی. واللیل اذا یسر او قسم دی وي په شپه هر کله چې تیریږي دا هر کله چې روانه وي دا. هل فی ذلک قسم لذی حجر آیا شته دی په دې کې قسم یولو یبرخا لذی حجر د پاره د خاوندانو د عقل. الم ترى آیاتا ندی کتلی کیف فعل ربک بعاد چې سرنگی عمل وکو رب ستا د قوم عاد سرا. ارما یعنی و دا قوم د ارم ذات العماد خاوندان د لویو قدونو. التي هاغ قوم لم يخلق مثلها في البلاد چې نه دی پیدا کړلی شوی د دوی په شان په دې ښارونو کې په دې ځمکه. وثمود الذین او سرنگی عمل وکړو رب ستا د قوم ثمود سرا. الذین دا قوم ثمود هاغ خلقو جابوا الصخر بالواد چې تراشلی وو ګټان غرونا بالواد په وادیانو کې. وفرعون او د فرعون سرا ذل اوتاد چې وو خاوند میخونو. الذین او دا هاغ خلقو طغوا فی البلاد چې سرکشي کړي و دوی په دې ښارونو کې. فاکثروا فیها الفساد پس زیاد شلو زیاد کړو دوی فیها په دې ځمکه په دې ښارونو کې الفساد ورانی لرا فساد لرا. فصب علیهم ربک پس را خلاص کړه په دوی باندې رب ستا نازل کړه په دوی باندې رب ستا صوت عذاب هغه کوړه د عذاب. ان ربک بیشک رب ستا لبالمرصاد خام خاده په زید انتظار کې خام خاده پتا کې په مورچه کې. فاما الانسانو پس هر چې انسان دے اذا مبتلاه ربه هر کلا چې ازمیخ وکړي د رب د فاکرمه او عزت ورکړي دتا ونعمه او نعمتونه ورکړي دتا. فیقولو نو پس وای دا انسان ربی اکرمن رب زما عزت راکړو ماتا. واما اذا مبتلاه
او هر کله چې ازمیخ وکي د امتحان واخلي د فقدر علیه رزقه پس تنکړي په د باندې رزق د فیقولو نو پس وای دا انسان ربی اهانن رب زما سپکاوی وکو زما رب زما ذلیل کړم زه کلا هرگز داسې نه ده بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیمانانو اکرام نه کوئ د یتیمانانو ولا تحاضون على طعام المسکین او تاسو تاکید نه کوئ یو بلتا ترغیب نور کوي یو بل لرا على طعام المسکین د طعام د مسکین د خوراک د مسکین وتأکلون التراث او خوري تاسو میراث لرا خوري تاسو مال د غیر لرا ناحق مال لرا اکل لما پاغ خوڑلو ډیرو سرا پاغ خوڑلو بے دریغ سرا وتحبون المال حبا جما او محبت ساتي تاسو د مال سرا محبت ډیر محبت شدید کلا هرگز ند پکار داسی اذا دکت الارض دکا دکا هر کلا چه ریز ریز کڑلیشی هموار کڑلیشی دازمکا دکا دکا پا پورا هموار کولو سرا پا کامل ریز ریز کولو سرا وجاء ربک او را بشی ربستا والملک صفا صفا او پرشتے قطار در قطار پسپنو کے وجیء یومئذ بجہنم او را بوستلیشی پدغی ورز جہنم لرا یومئذ یتذکر الانسانو پدغ ورزبا نصیحت قبلوی نصیحت بحاصلوی انسان وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى او سپید باور کړی دتا نصیحت یعنی هیڅ پیدا باور نکی دتا نصیحت یقولو او وای بدا انسان یا لیتنی ہے افسوس دے پما قدمت لحیاتی کاش چی مخ کی لے گلے وے ما د دې جون خپل د پارا نیک عملونه فیومئذ پس پدغ ورز لا يعذب عذابه احد عذاب بنشی ورکوله پشان د عذاب د الله احد حسوکهم ولا يوثق او تړل بنشی کوله وثاقه پشان د تړلو د الله احد حسوکهم یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفسا اطمینان والا آرام کون کیا اطمینان کون کیا ارجعی الى ربکی واپس شا رب خپل طرف تا راضیتم مرضیہ پداس حال کی چی رضا بیت دہغنا مرضیہ او رب ستا بر رضا وستانا
فادخلی فی عبادی پس داخل شت پا بندگانو زما کی ودخلی جنتی او داخل شت جنت زماتا